کې یو مسله ده چې یو ساروی دی تا غسته سم دی او قربانې له د بوتلان الاو دی او د الالی ټیم کې خپه ماته شوا سترګې اړنده شو بیا په قرباني دا خو پر غرزول کې ماته شو ادي باندې ځان کوی درا غرزیدو ټیم کې خپه ماته شو یا سترګې اړنده شو نو بیا به سره هغه وخت کې په قرباني کې دا خو درا غرزیدو ټیم کې مخ کې نه دا غرنګ یو ساروی دی هغه حامل دی کېټه باندې بچي قرباني پکې ولیکن علما ذکر کوي چې کوم نږدې دی یعنی بچی راوړلو کې یو څو ورځې دي نږدې دی نو بیا د هغې قرباني چې ده نو هغه مکروه ده بیا هم کېږي خو کراهت ثواب پکې کم بیا هغې کې کم بچی دی که هغه ته چې دی نو څاروی حلال کړه هغه بچی ژوندی نو دغه حلال کړه او که نه ده بچی پکې دننه هغه حلال کړه نه د هغې غوښه جایز ده خوړی شي بیا چې کله ژوندی او حلال دی او که نه هغه بچی پکې چې دی نو څه دی مړو د امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي د دغه بچی غوښه بیا نه خوري د دې بچی غوښه بیا نه خوري دا رنګ یو څاروي ګوډ دی ګوډ او ګوډوانې دومره ظاهر دی چې هغه د مذبح ته زید علالي ته نشي تللی او دا رنګ دومره لاغر څاروی دی چې بالکل ټپ دی په هغه هم قرباني نه کېږي بیخي د ده په دې هډوکي کې هغه ګودا هغه لاړه هغه ختم دی نو داسې څاروي باندې قرباني نه کېږي دغه رنګ یو څاروی دی د هغې غاښونه بالکل چې دی نو نشته او هغه اوتي دي نو دې سره هم د دې هم قرباني نه کېږي او یو څاروی دی د هغې ښکر مات دی ښکر نو چې کوم څاروی د هغې ښکر مات دی نو دا یاد ساتئ چې بیخي ابودې نه ده ختمه نو قرباني پې کېږي او که نه بیخي د ویښه مات دی هغه لاندې ځای هغه خول چې ورته وي هغه هم ختم دی نو بیا څه دی بیا پې قرباني نه کېږي علما دا دی دغه رنګې د لکۍ باره کې دا ذکر کړي چې لکۍ د نیمې عمره کټ ته بیا پې قرباني نه کېږي که نیمې نه لږه کمه کټ ته بیا پې قرباني کېږي او دا چې دی نو څه دی د څاروي دا علالې کوم دغه دي آداب دی علماو هغه ذکر کړي دي څاروي علالې نو دا بسم الله الله اکبر ویل پکار او په خپل علالول پکار که چل ورځي دې کې ډېر ثواب او که خپل علالې نه نو بیا پکار دي چې څاروي علالې یو ته ورته ولاړې دې کې هم ثواب زیات دی حدیث مبارکو کې ذکر بیا بسم الله کې علما ذکر کوي دا دی چې کوم سړی څاروي حلالوي نو دغه کس په بسم الله وایي د نورو ته بسم الله ته حاجت نشته د ده لاس ستړی شو او بل سړی راځي هغه پې بیا چاړه راکږي منځ کې نو هغه به هم بسم الله الله اکبر وایي دې مسله هم ځان پوه کې سړی دی هغه څاروي حلالوي نو چې کوم لومبي شروع کو بسم الله الله اکبر دا به وایي اوس د لاس ستړی شو بل منځ کې راځي څاروي لا چې د څه دی حلال شوی نه دی هغه هم بسم الله الله اکبر څاروي له مخ چې دی نو یعنی دا مرې قبلې ته کول پکار دی علما ذکر کوي چې کوم سړی څاروي حلالوي د ده مخ قبلې ته پکار څاروي سره هغه خو داسې سړی راته وکړي خو نورخاته اړخ ته راشي که نو د څاروي مرۍ به قبلې اړخ ته شي او دا کوم سړی چې حلاله کوي د ده مخ قبلې ته پکار هغه رنګې د څاروي مخ کې چاړه تېره کول نه دي پکار علما دا ذکر کوي ځکه د هغې د څاروو کې شعور شته دی حیات الحیوان لیکلي دي یو سړي ګډه راپرځولې وه او په هغې باندې چاړه راښکله کوڅه کې او خپې والا چې دی نو څه دی تړلې وې څنګه چې به چاړه راښکله دقه وخت کې چاور د چاړه زر کېښوده ورې کولو که مېلمه ته چې وې کته د ګډې په خپه باندې لاندې شګه کې ځای وکړو دا چاړه یې پټه بیا وي دا څاروي حلال نه کړه علما ذکر کوي چې دې په دې باندې پوهېږي چاړه تېره کول پکار دي د یو څاروي مخکې بل څاروي حلالول نه دي پکار ځکه دا دې کې شعور شته دی د ځناورو دې پېژني او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه فرمایي چې کله تاسو څاروي حلالوئ نو چاړه ورته ښه تېره کړئ چې
چې د روح چې دی نو دا په اسانه اوس الله رب العزت موږ باندې عمل